پکولیانو خو بیګا د قربانۍ نه انکار وکړه ما په خیال یو قرباني پکې چا راوستې ده ما یې دغه شان الله دې جمدې ساته چې خلکو ته د دین له ګسار کې هغه شی چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغې ته سنت وایي چې هغه د مخکینو خلکو نه هغه به هم بیا هم سنت ګرځي نو دا سنت کار راغلی دی واجب سنت کار دی او لکه دا جیان چې تلي دي دا پیسې یې دلته په پاکستان کې لګولې د پاکستان د غلو یې نورې ورکې هغه د غلو مرکز دی الکه دا قرباني چې کی دا قرباني مې په غریبانو باندې دا پیسې تقسیم کړې دا د عقل خبرې دي تقرا شاته هغه وخت منافقین فیسبوک د ملحدین او د زنديقانو هغه ګنده عقاید مرويستل کولیانو خو بیګا د قربانۍ نه انکار وکړه ما په خیال یو قرباني پکې چا راوستې ده ما یې دغه شان الله دې جمدې ساته چې خلکو ته د دین له ګسان کې لار دې دغه کړی او تراویح ختمې کړی او نور هم ختمې کړو بیګا وی تاسو ورېدلی دا مشر پکول مولا کشر پکول زویر عبدالله نبی مال نوم چې ال مغزان ته بدی ښکار بیګه کلیپ راغلی وي د قربانۍ څه ضرورت ده تاسو ورېدلی دي کنم دی ورېدلی تاسو نه چې راته د کا په غار کې پراتی نو څه کوي دا کومه کان چې تاسو ټول پی چا ورېدلی دا چا ورېدلی دا غریو وی د قربانۍ څه ضرورت ده ما مې د قشان هم مشر باندې بخو ان شاء الله مسلمان امت نه دی ویل خو بخوبه په معنا د دې سره چې خبره ته وي ایو غلو هغه خلکو نه کپونونه پټول کفن به پټ کو چې کفن پټ کې خلکو ته معلومه کفن چې به پټ کې بس مړی به رويست یا مړی به داسې پرې خودو خلکو به دا بد شانت وي او چې خدای دې تبا کې کومړو نه کپونه پټي چې مړ کېده نو زوی ولراغ بابا پر خلکو به بخمه غم مکوا کتا ته دې خلکو دوا نکړه نو یې ها بچو ما ته د خلک څنګه دوا کوي ما خو دې ټول کلی وانه نه کپنونه استلې دي په مړي باندې یا بابا وي تخلاص وسه خو تا به زبري خلکو باندې بخم دوا بلا کوم وی خدا کول څه کې هغه د نر ویو بڑی میاں چھوٹی میاں سبحان الله مشر پکول کشر پکول سبحان الله هغه چې به مړی نه کلم کپنو وستن یو موګي به روا غستغه به پکې دن نه کده شان سره موګي به پکې دن نه کپ مړی کی درې سلور سیدا شو خلک راغلو یو کور دی خدای روان کی پلار دی الله وبخډر خسړې راغلو دا وی خدای هغه غټنامي راغلي مقصد مې نه دی راغلي چې د دین په احکاماتو باندې خپل ټول مکو بس زما خدای ایمان دی زم ستاسو باندې ایمان چې بس قال الله قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بس زما د دې سره څه ضرورت د ټول سره څه ضرورت دی د عقل سره څه ضرورت دی سلور امامان چې په یو خبره باندې راجم شي سلور امامان دا وړي خبرې نه وي ګوري سو کالونه سلور امامان راجم شي او امام ابو حنیفه و تواجب یو امام شافعی امام احمد بن حنبل امام مالک وته سنت وي نو بیا دا چې دا مستحب دی د سنت نه ښکته کې زموږ امام را اداره چې دا د واجباتو نه راغلي